خالي بسم الله الرحمن الرحیم. نو موږ دغه مانو طریقه موږ پرون زده کړی و چې دغه ماضی او د مضارع او د مثبت او د منفي د معلوم او د مجهول معنی څنګه کوو. نن سبق کې ومنګه دا زده کوو چې دا بابونه او دا صيغې به موږ څنګه جوړو، دا فعلونه د صيغې څنګه جوړیږي. دا ټول نه لاول چې کنه مصدر دا به موږ لرا کړی چې په مصدر کې کم مصدر نه جوړولي جو اقا مصدر به موږ لرا کړی ورزه په خپل مصدر به موږ لرا کړی هر څه مصدر موږ لرا کړی دا غینا د ماضی جوړولو د مضارع جوړولو د امر او د نهي جوړولو ټول یو طریقه ده چې یو طریقه ته زده کړل غواړم چې د ماضی به موږ څنګه جوړو او ماضی منفي به څنګه جوړو، ماضی مثبت به څنګه جوړو، مجهول به څنګه جوړو، معلوم به څنګه جوړو، مضارع به څنګه جوړو. لکه تاسو وایئ چې تعالی په کائنات کې څومره د مضارع سری څومره د ماضی سری دا ټول درته ولګو بیا دا په کار کې پرته په کار نور درځي بدل ټول ان شاء الله. موږ دلته کې تاسو په کال کې ذکرې او دلته کې موږ صرف عقل کا تاسو ته هغه ټریک کړو چې لکه د یو خبره دې ځکه کنه چې تعالی عمر لا کار کوي عمر او دا بالکل اسانه طریقه ده چې یو دې ځکه کنه ما تاسو ته وې چې لکه څومره چې سګيري دا ټول به ماضي جوړول شي. لکه یو الضرب مصدر ده، النصر مصدر ده، د دې ماضي جوړول خو بالکل اسانه دي. الف لام دې لیکه او اخره باندې چې ماضی نو دا غي اخرانه حرف به همیشه لپاره مفتوح وي. باندې باندې فتحه راغلي ماضی مبني بر فتح الاولي سره نو الاولي سره موږ د دې ضرب الضرب مصدر جوړ څنګه به جوړو الف لام ته دې کوله الف لام علامه اشاره یہی سم دا و څه جوړو ما کې جوړو ما الف لام ته دې کوم انو ده الضرب نو زواد باندې الزواد په مخه هو ازواد باندې د پاسه باندې په ضرب باندې فتحه را په ازواد باندې لاول هم د فتحه راغله پوه او په اخره باندې فتحه راغله دغه فصل دا منځنی حرف باندې شو نو په منځنی حرف کې ماضی په درې قسمه باندې راځي ماضی مفتولین مکسورین او مضمومین نو دا ضربه ضرب په سره ماضی مفتولین ته کړه نو ضربه د اولنی څخه جوړ شو پوه د تسنیه شوی نو تسنیه شوی علامه ده چې په اخره کې به الف راغلی سم راغلی الف لکه نه ضربه ده او د الف په یو ځای شو دا بس څه دی ضرب وي وڅ په کائنات کې چې د فعل ماضی او د فعل ماضی څخه وي او د تسنیه څخه وي او تسنیه مذکر غایب نو بای په اخر کې به همیشه لپاره الف راغلی څه لکه کې دی نشي د تسنیه څخه او د مذکر غایب څخه د الف پکې نه راغلی کوم څه دا شرط بیا دریم نمبر څخه د مذکر غایب جمع مذکر غایب جوړونه پرده د تقه ضربه ده په اخر کې به هو ولګو چې و لګي دا ورنه مکتبه فتح الضمه د بقات ضرب کوي واښوي بیا دغه ضربه د دې سره وایي مؤنث غایب څخه جوړو ما نو په اخر کې به کتابه تعریف ولګو ما دا بس شي ضربه نور هغه شی دا خبره نو بده کې ورو ساتي چې هر تسنیه او جمع د خپل واحد نه جوړي هر تسنیه او جمع رسنه جوړيږي خپل واحد دا دوست تسنیه مؤنث جوړو ما نو تسنیه مؤنث بس د ضربه نه جوړو ما بلکې دا کوم چې ما وایي مؤنث د روح کړه دغه وایي مؤنث نه بجو تسنیه مؤنث جوړو ما دغه ضربت ته نو تسنیه لپاره ما تاسو چې په اخر کې مسله ومه اره بس بشي ضربت واښوي وسو د دې د جمع مؤنث غایب څخه جوړو ما نو ضربت ته په اخر کې و سره نون د جمع ولا څه بشي ضربت شي واښوي اوس دې ضربت نه تاسو وګورئ دلته کې یو تا چې نه دا تا ده دا کومه تا ده دا او دا نون چې نه دا هم د تانیث علامه نور هم سره د تانیث علامه د تانیث په یو څو علامې په فعل کې د تانیث علامات سلور دي یو د تا لفظي یو د تا متحرکه الف مقصوره او الف ممدوده یو تای مدوره ده تای دغه د تای مقدره تای مقدره واښوي او په فعل کې د تانیث علامات یو سره تای ساکن سره تای ساکن بل تا مکسور ده او بل نون مفتوحه ده نون مفتوحه ده واښوي بلی باندې نو په ضربت کې د چلو شو ما ته ګورې کنه په ضربت کې د چلو شو چې دوه علامې د تانیث پکې یو دي یو تار او بل سره نون ده نو په دې ځای کې با د تعلیم صرف کې خو کله دا سیریال کړي نو بدی کې دا قوم کړل او نور صاحبان چې کوم دي نو هغه خپل کاپي کې د دې لیکل لري ضربنا ولا قانون او ضربنا ولا قانون په پیری لیکل یو ضربنا نمبر 1 او ضربنا نمبر 2 ضربنا نمبر 1 قانون دا دی
چې په دې کې هر کلمه چې پای کې دوه علامات تانیث راشي دوه علامات تانیث راشي نو موږ په دې ته ګورو چې دا اسم دی او که فعل دی چې اسم دی او که څه دی فعل دی نو که اسم نو په دې کې دوه علامات تانیث هله ناروا دي چې کله دا دی اسم کې دوه علامات تانیث هله ناروا دي چې کله سوي دیو جنس دی کله مختلف جنسونو نو بیا صحیح ده لکه ګوره ضاربتون دی ضاربتون دی د ضاربتون نه ز جوړو ما د جمع مؤنث سره څه جوړو ما جمع مؤنث نو اجمع مؤنث سالم سره جوړو ما اخر کې باندې فوتو لګو ما ودا څه شي ضاربتان سب شي نو دوه تانیث علامه را لګرا او اسم دی او باندې د سری دیو جنس دی نو په یو جنس نه ته اسم د تانیث علامات په اسم کې هر ناروا دي چې کوم فرد دی دا فرد دی چې دی نه یو ته په دې لري دا څه لري ضاربات څه لري ضاربات لکه مسلماتون مسلماتون او بیا څو مسلمات او په اسم کې دوه تانیث علامه راغلي او دوه د مختلف جنسونو نه وي نو بیا صحیح ده لکه حبلا ده حبلا دا مذکر له مؤنث ده ولې باخر کې څه راغلی الف مکسور راغلی باخر کې الف ہوتا ولګو تاسو ان شاء الله قانون وایي هر کلمه چې دای باخر کې الف مکسور راغلی د دې د تسنیه جوړو ما جمع جوړو ما دا الف مکسور او بیا مکسور سره بدلیږي دا ته بیا مکسور سره بدل کړه بس شي هو بلایات سب شي نو ته لکه په انا تانیث علامه راغلی او دا راغلی لیکن دا جایز وای جایز دي دا جنس بدل دی سره جنس بدل دی صحیح بدل دی نو دوه تانیث د علامات چې کله په یو کلمه کې راشي زه به دې کلمې ته لول وګورم چې دا کلمه اسم دی او کله کلمه سره فعل دی کدا کلمه اسم وا نو بیا ول تانیث د علامات په هله ناروای چې کله باندې دیو جنس وي او کله مختلف جنسونو بیا راتلونی شي جایز په دې خبره باندې پوه شئ او په فعل کې د تانیث علامات مطلقاً ممنوع دي ودا تانیث علامات راتل مطلقاً سری ممنوع دي برابر خبره ده د یو جنس نوي او کا د مختلف جنس نوي د یو جنس نه د څه پکې نشته چې د یو جنس نه دوه علامات د تانیث په فعل کې راغلي د یو جنس نه دوه علامات د تانیث په فعل کې راغلي دا پکې نه مونږ لګيږي او دلته کې اوس پر بصرابت نه کې دوه علامات د تانیث دي یو دا یو سره یو نون دی نو دا یو تانیث به کټ کما دا بس شي زاربانا سم شي زاربانا وستا به دې یو خبر نه راځي نو زبر به روانه چې لکه دوه تانیث علامات یو تا او بل نون ده یو تا او بل سره نون ده نو دا تاون د تانیث علامه ده او دا نون د تانیث علامه ده کنه نو ته چې راتا کټکه جو دا نون کټکا کله کې زارا ها نو چې دا څه کټ کما نو دا هم سره بچي دا هم څه شي ضربت بشي ویم خبر ما دوکا دا مې لکه دا خبر هم صحیح شو دا چې دا ضربت ما ضربت ما و باندې وشل نو دې څه چلې کنه چې دا تا نه راتا دا صرف د تانیث علامه دا صرف د تانیث علامه او دا نون چې دا د تانیث علامه هم ده او د جمع علامه هم ده دا تا ته موږ چې کلر شه ستاسو کار ولا نون وځي دا نون د دوه سوزونو کار کوي او چې یو سره تعالی له روپې درکې او بل له شل درکې په دې شلو کې د لاس په خپل باندې نه نو د شلو ولا خنه نه نو دا تا به دې کوم کنه نو سبا شي ضرب نه بنشي ضربانه بشي سبا شي ضربانه بشي سبا شي اوس مال بکار سره ضرب نو ضرب ضربنا قانون نمبر 2 ضربنا نمبر 2 قانون ضربنا نمبر 2 قانون دا دی چې په یو کلمه کې سلور علامات پر لپسې راتل ناروا دي په یو کلمه کې پر لپسې سلور علامات راتل ناروا دي په بعضي کتابونو کې دې قانون ته ویل کېږي ضربنا نمبر 2 په بعضي کتابونو کې دې قانون ته ویل کېږي توالي 4 حرکات په بعضي ورته وي ضربنا نمبر 2 دا قانون څنګه دی دا دې قانون دی چې دوه د په یو کلمه کې سلور حرکتونه پر لپسې راتل ناروا دي په یو کلمه کې پر لپسې سلور حرکات راتل څه دي ناروا دي په دې خبره باندې پوه شئ کلمه بیا عامه ده ک لفظا یو کلمه او ک حکما یو کلمه لفظا یو کلمه او ک حکما یو کلمه لفظا یو کلمه لکه راځي په مثال د حرج سره نو سلور حرکتونه پر لپسې راغلل سلور حرکتونه پر لپسې راغلل
نو دا یو په ثابت کو دا بس شي او که حکمن یو کلمه حکمن یو کلمه دا مطلب دی چې لکه ضرب نه پدې کې بوس زونه دي یو پکې ضرب مصدر دی او دا نون پکې فاعل دی کنه نون پکې فاعل دی کنه نو دا فعل او فاعل خو جدا جدا کلمې کنه لیکن دا فعل بغیر د فاعل نه راتلی شي او فاعل بغیر د فعل نه راتلی شي نشي راتلی نو دا فعل او د فاعل چې کې یو بل سره شدت اتصال دی اتصال یو ځای کېدل دریو دا حکمن یو کلمه ده سره حکمن یو کلمه حسابي حکمن یو کلمه حسابي ندی وجنا ندی کې دا سلور حرفونه پر لپاره راتللو نو زربانا سبب کې دا یو ساکن کوم دا بس شي زربانا هغه په شو بلی باندې ها اوس وایي چې زبر د خیر د کلمې چې وایي پر لپاره حرفونه راغلي لکه زربکا زربکا کې پر لپاره راغلي ها نو زم چې تا ترکیب ترسیل بیا ورځي راځي ترکیب کوه ضربه فعل دی هو ضمیر پکې فاعل کسره مفعول به ما خو ته ویلو چې په یو کلمه کې راتلل ناروا دي او دا څو کلمې شوي دوه کلمې شوي نو الته خو دې ما ته خبر ورغله چې فعل او فاعل شدت اتصال له نو الته کې ذکر راتلل ناروا دي د فعل او د مفعول په منځ کې شدت اتصال شته نه نشته لکه فعل او فاعل مفعول به کې اگر ځای مالګه زه ودرې دم نو سره زوده د پوهه چې بچا ودرې دي څنګه ودرې انا و بس ته ودرې انا په شو بلی باندې دلته یو فعل او بل پکې سره مفعول به ده دا حقیقت یو کلمه نه ده دا بزر خو قال یو چې دا یو خدا نه دی انا په شو بلی باندې ها دا قانون یې څه ضرب نه موږ دوه قوانین وي یو موږ د تانیث علامات په کو سره مستقبل ایو د ضرب نمبر 1 او ضرب نمبر 2 ضرب نمبر 1 قانون چې دا تانیث کې چې دوه علامات د تانیث په فعل کې راتل مطلقاً ناروا دي او په اسم کې هر ناروا دي چې کله صحیح یو جنس واښوي او دویم چې سلور حرکات پر لپسې په یو کلمه کې راتل سری ناروا دي نو چې کله به د په قوانین وچه نو دا بل څه څه جوړ شي ضربنا واښوي وستا ټول افغانه دا ټول لغه شاګری چې ضربه ده د ضربانه ته جوړو دا وڅ شي ضربته سبا شي سلور حرکات پر لپسې یو د کړو ضربتا بیا ضربتهما راځي ضربتهما ضربه او دوما وسره ورغو نه بیا پکې دا خبره ده په ټولو کې ضرب نمبر 2 ضرب نمبر 2 کوم ضربتهما بیا ضربتهما ضربه ضربتم ضربتم نه سلور حرکات پر بچ راتل 1 2 3 4 یو دې کړو ضربتم ضربته ضربه ضربه هو اقا ضربه ده کنه ها او سپتا وکړه تانیث ولګو ضربته دا سلور پر بچ راتل ضربتي ضربتما ضربتما ضربتنا ضربتن ضربتنا ضربتو ضربت ضربنا ضربنا څنګه پوه شو به معنی یا چورتا بیا چې موږ کله د دې دا څه کړل موږ د فعل ماضی مثبت معلوم او چې فعل ماضی منفي معلوم کې د څه په شروع کو سره مالا غو خبر راځه سوا ما ضرب ما ضربا ما ضربو ما ضربت ما ضربتا ما ضرب څنګه پوه شو ها دریم نمبر دا مجهول د فعل د دې کې بیا بعضی کتابونو ول لیکلي دي چې د ماضي مجهول ولا قانون ولکه زمون په دې کې دا نشته دا کومه کاپیری دي په دې کې یو قانون کله ماضي مجهول ولا قانون او د دې ماضي مجهول ولا قانون چې په یو طریقې کې چې په بل طریقې کې درته په دوکر خو په آسان بالکل د ماضي مجهول نه د ماضي معلوم نه د ماضي مجهول جوړولو طریقه اسانه طریقه ده چې موږ ما فا کلمه حرکت د ضمو ما قبل الاخر له کسرو نو چې څومره حرفونه متحرک دي بای باندې بزمر او اخرنه حرف په خپل حال باندې څنګه پوښوي اولنی حرف لبا فاکر مینه بزمر ما قبل الاخر لبا او اخرنه په خپل حال کې اخرنه خبره سره سوایو نو چې څومره حرفونه متحرک دي متحرک حرفونه بسو زمو بس جوړ شي څو کار وکاو درې نمبر 1 فاکر مینه زمبا انتو چې څومره حرفونه متحرک دي نو سکو دا زرابانه وسو جوشي دا سمعنا دا شهیدنا دا اکرمنا دا استخرجنا دا استنصرنا دا افتعلنا دا اختبرنا دران کار دی دران ها آسان کار وې ډول وړي کنه او باندې کوم څه شان دي چلول له خبرې اخیره کې چې ماضی معلوم څنګه د اکتوبر
جو را اختبرا جو تسلیف جو اختبرا جو بیا جو جمع مذکرم جو د قاعده علامه دي واو او تا او دا پوه شو دې باندې ها او چې بیا فعل ماضی منفی مجهول کې نو بس دغه د مجهول لا شیرې د په شروع کې به سره ګول دي ما لا ګول دي پوه شو و دا څلور ګرځانونه نه دي لکه زوس مې ضربا ما ضربا ضربا ما ضربا فتح اخرج نو دا د دې مصدرنا د باب استفعالنا د باب استخراج الاستخراج د دې نه ماضي چې جوړول غواړم نمازی سلوک سے دی استخرج ما استخرج استخرج دا باب افعال دا اکرام مصدرنا اکرم وزا نور کردن خدا نه درسي کنه نور کردن خو درسي کنه زه تاسو ته مصدر وایم د دې مصدرنا سلور کردانونه چې ما قلم لا ودرول دي لاغې نه مخکې چې تاسو سلور کردانونه ویلي زي الفتح يو دجل راز کړل بل بسر پاسي بس کې یو سکه یې ماضي معلوم وای بل پاسي نه بل پاسي زي شابه استخراج شابه دي ترى كده دحرج شابه بديش الميدو ونه چې ته په دې ورو باسي نو دا ته موتر راغلی دی په لږ چې دې کولو شي پاسه ها دا خرجنا فعل ماضي منفي مجهول څه ویل غوړي زي شابه صرف د دې ویل غوړي د فعل ماضي منفي معلوم څنګه اجي ولته دې موږ مضارع جوړو د مضارع جوړولو بالکل سره طریقه ده چې په شروع کې په سره غلي یا کړه یا وسره غروب اتیرو نما یو حرف غلي اتی الف تا حمزه تا یا نون سلوټګي حمزه تا یا نون دا حمزه د یوې سری په شروع کې راځي چې ایت ویلې وایي او نون چې دا د یوې سری په شروع کې راځي نو کچر د دا مضارع شغل دي دا چې باندې الف راغله ده حمزه په راغله ده نو سوچ په باندې کې کنه اړیک په وي تاریخ په سمانه دا څه څه دا دواعي متکلم کچر د فعل مضارع سره تا ولې دا په شروع کې په نون راغله نو سوچ ته په ضرورت شته نشته پکې مونږ په سوچ راځي څه دا جو متکلم څه نو دا ګوره په یو څه کې چې نه دا واحد متکلم په دې کې سره الف راځي او په جو متکلم یو څه دا په دې کې سره نون بیا په دې کې یا چې نو دا سلور بنځو څه وکړي راځي سلور کې بنځي سلور کې ها لکه درې غایب دي او یو جو مانس غایب د دې علاوه څه چې په سلور یو تر تشوي او یو بل تر تشوي یو بل تر تشوي اته دا تاسو په شروع کې سره خبره یلګه پوښوي وته جوړولو طریقه سره نو دغه د ضربه نه ضربه پیژنې کنه نو ګوره سلور د غایب په سلور د غایب په سره دي یا ورځي نو په شروع کې څه لګي یا ورځي او په اخر کې با دا ولګي ضمه دې ضمه ته لګي ضمه اعرابي څورته ضمه اعرابي مطلب دا دی چې دا لکه دا معرب دی چې کله په دې باندې ناسب او جازم داخل شول دا ضمه به دی وځي ناسب او جازم به سبا داخل ان شاء الله چې کله به داخل شو بیا به ضمه وځي د دې ته لګي لاولې سره یې درې شو
واش د تسنیه علامه مال نه راځي کنه مروه الف په کوله کې یضربونه بس شي یضربا سبا شي دلته دا زموږ چې کټ ولا کنه د دې په عوض کې چې کم نوم نه دی نو ته لګي نو اعرابي نون اعرابي هغه نوم ته لګي چې د زمینی په عوض کې راغلي او په حالت رفعي کې لګي کې په نسبه او جری کې لګي په جزمي کې لګي یضربانه د دې یضربونو نظر جمع مذکر څخه جوړوما جمع مذکر علامه ما وختي په فسر نه بیا رسول الله په کوله یضربو شو ادا نونو یضربون واشه د دې تضریبو جوړوما د تابع په لور مالو د تعلیف څه شو تضریب الف سره ولې تسنیج شو شي تضریبان او بیا یضرب بیا تضرب تضریبان تضربون تضریبین تضریبان تضریبنا الف واشه وز دلیل چې منفي جوړوما جوړان کار دی ما وګورئ یا وګورئ لا لري اوس یو خبره یاد وساتئ پرې ماضي کې موږ وایو چې ما باندې غزل کې موږ چې لا بلګي اوس ال دې کوم تما اولاد باندې لګول شي دلته کوم اولاد باندې لګول شي اوس یې چې استعمالي هغه ما استعمالي په ماضي کې او دلته کې لا استعمالي نو ال دې کچا درالو سره روان دي او ال دې شرط دی چې کله په ماضي باندې لا داخل شي نو شرط ولا رضا دی چې دویم لا بسره دویم ماضي راوړي لکه قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي فلا صدق ولا صلى لا صدق او صدق د ماضي څخه راغله او بل صدق لا صلى هغه په څه باندې چې کله په ماضي باندې لا هم ته داخل ورشي خو چې کله په ماضي باندې لا داخله شو نو بیا شرط ولا دی چې دویم لا بسره دویم ماضي بیا خامخا راوړي ثم اخبار او ما دغه باندې ما داخل شي ما یې کوم شي او لا یضربهم ویل شي نو دا مستلفظي په کې تبدیلی نه راځي دا مجهول جوړولو طریقه اسانه ده څنګه چې پای کې دا ټوپک گزارو دا شدیدار دی چې هغه موږ پای کې ویلو چې علامت الته کې موږ ویلو فاعل مله بسم او دلته موږ علامت مضارع بسم علامت مضارع لما ما قبل اخر له فتحه الته کې موږ څور کړو عدل لګي نو چې څومره حرفونه متعارف دي مضمون کو خبره ختمه او اخرانه اربع په خپل اړه لکه د یضربونا د یسمعونا د ینصرونا ينصر دا یکرمونا د یصرفونا د یزاربونا دا ډېر کار دی ها آسان دی نو ګرځاونو د څو په تاسو ورته وای تاسو کله د یضربونا شروع کړئ نو منفي کا بل مجهول کا اکدا باب اکرام باب افعالنا الاکرام مصدر دی سلور بابونه ته جوړور غواړم ز پاسا اوس ما ته وکړي ورته د شي اوس کنه ته خانه یو مصدر ما وي دا یو مصدر ما وي النصر د دینه بس اته څه جوړومه نصر ما نصر نصر ما نصر ينصر لا ينصر لا ينصر صحیح ولا سيب لا ولا لا ولا ویلې بشي السمع مصدر لپاره اوسې کنه نو دې ځان څه دي فاصله په خپل باندې سمع ما سمع يسمع لا يسمع لا يسمع صحیح شو ماشاءالله کله بل مصدر لپاره باب مفاعل لپاره صار مضاربه زاربه هو وسيله ضرب ما ضرب ضرب ما ضرب يضارب لا يضارب يضارب لا يضارب صحیح شو ماشاءالله بل پاسه خپل نظر ټکه جوړول په خپل ځای کې یو منټ وګي یو منټ زه خبره کوم تاسو چې ما خبر پروګي ته ددري دا یو مصدر جوړ کړو تاسو ته سړي ته ځان وګورئ یو پاسه هاته چې د مجرد نه د مزید نه شابه پاسه بس دا حرجه ما ده حرجه زر کنه مالا به بستر راوړم په دې ماته يدحرج لا يدحرج او يدحرج ما شاء الله بل بس شابه غير شابه يستخرج لا يستخرج يستخرج لا
صحیح شو ماشاءالله بل پاسې کله دا باندې په کې دې کنه چاره سره پسې محمد علي او د اخوان ملګری دوه یو بل دا څه دوه محمد علي يسرب ولا يسرب ما شاء الله ها دا پاسه د محمد علي په کتاب دی پاسه وا اکرم ها يكرم ولا يكرم او يكرم ولا يكرم یا لکه لاس په ځای ولي کې په خپل کنه ما ته سو وای ها داس په ولي کې ها تاسو نن د کور کار کم شو نه